نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د اسلامی کال اولنې میاشت محرم الحرام شروع شوی ده. کم آیاتونه مبارک چې ما ولوستله الله تعالی فرمایي د میاشتو حساب د الله تعالی په نسبانه د میاشتو تعداد د الله تعالی په نسبانه 12 میاشتې دي. د کله نه چې الله تعالی اسمان او زمکه پیدا کړی دي نو دغه 12 میاشتې دي. په دغه 12 میاشتو کې سلور میاشتې د عزت میاشتې دي، محرم میاشتې دي چې په هغې کې 3 میاشتې پرله پسې ذوالقعده، ذوالحجه او محرم او یوه میاشت د رجب. د سلور میاشتې الله تعالی عزتمند پیدا کړي دي. د کم وخت نه چې الله تعالی ځمکې اسمانونه پیدا کړي دي دغه 12 میاشتې دي او د دغه 12 میاشتو حساب کتاب روان دی. د اسلامی کال اولنې میاشت د اسلامی کلندر اولنې میاشت محرم الحرام ده. محرم الحرام د ډېر لوی فضیلت او ډېر لوی اهمیت حاصل لري او د محرم الحرام په میاشت کې صداسي واقعات د دین اسلام رونما شوي دي چې په هغه واقعاتو کې د محرم الحرام په اولنې تاریخ په یکم محرم الحرام باندې خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ شهید کړی شوی دی. یعنی د محرم الحرام په دې اولنې ورځ باندې د مسلمانانو دویم خلیفہ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی مقام دی، ډېر لوی مرتبه الله تعالی ته ورکړی وه، ډېر لوی جاه او جلال الله تعالی ته ورکړی و. ځان پورې یو لویه موضوع ده، یو لوی بحث دی. په مختصرا دا چې د دې میاشتې په اولنې تاریخ باندې د اسلامی کال په اولنې تاریخ باندې د مسلمانانو دویم خلیفہ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دا سوده شهید کړی شو. او بیا د دې میاشتې په 10 تاریخ باندې په 61 هجری کې د کربلا واقع شوې ده. د دې وجنه محرم الحرام
د مسلمانانو په تاریخ کې ډېر لوی مقام او ډېر لوی حیثیت لري. د محرم الحرام په دې میاشتې کې ډېر کارونه داسې دي چې احادیثو مبارکو کې ذکر دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي. مستحب اعمال دي، سنت عملونه دي چې د هغې په کولو کې الله تعالی اجر ثواب یې ښودی دی. خو ډېر داسې کارونه پکې خلکو د خپل ځان نه جوړ کړي دي، خود ساخته د خپل ځان نه خرافات جوړ کړي دي چې په هغې باندې الله تعالی اجر نه ورکوي، بلکې هغې ته بدعات ویلې کېږي، رسومات ورته ویلې کېږي. نو مختصرا دا چې میاشت محرم الحرام دې ته الله تعالی ډېر لوی فضیلت ورکړی دی، او د هغې د فضیلت یو څو وجوهات دي، ستاسو مخې ته یو څو بیانومه. صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه د حدیث سره نقل کوي. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. د رمضان مبارک د میاشتې نه وروسته د ټولو نه زیاتې فضیلت والا روجې چې په هغې باندې زیات ثواب میلاویږي د رمضان مبارک نه وروسته، هغه د محرم الحرام روجې دي. هغه د محرم الحرام روجې دي. اوس د محرم الحرام روجې کمې روجې دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په خپله وضاحت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په خپله وضاحت کړی دی. بیا په دغې روجو کې اگر چې که د 10 ورځې ونیسي، په دې کې هم څه قباحت نشته دی، خو خاص کر بیا 2 روجې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هغه نیولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه نیولې، مسلسل به رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نیولې. د رمضان مبارک ته روجې د فرض کېدو نه مخکې به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څوک اهتمام به کوو، د دې به څه کوو، د دې به اهتمام کوو. د عربو مشرکینو به هم د دې د روجې نیوله. عائشہ رضی الله تعالی عنها پر روایت باندې صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی. كانت قريش تصوم عاشور في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه فلما هاجر إلى المدينة صام وأمر بصيامه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا عائشہ به د حدیث را نقل کی هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د قریشو د عربو مشرکانو په جاهلیت کې د عاشورې روزه نیوله، او بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هم دا روزه نیوله، او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمې نه مدینه منورې ته راغلی، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکم وکړو چې تاسو د عاشورې روزه نیسئ، تاسو د عاشورې روزه نیسئ. فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صام ومن شاء تركه. وی بیا چې الله تعالی د رمضان روزې فرض کړلې، بیا چې الله تعالی د رمضان روزې فرض کړې، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل که څوک په تاسو کې د عاشورې روزې نیسي نو ودې نیسي، او که څوک یې پرېږدي نو پرېږدي دي. یعنې د روزې د رمضان مبارک ته روزې د لازم کېدو فرض کېدو نه مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم نیوله. خلکو ته به هم دغه حکم کو چې تاسو د عاشورې روزه نیسئ. اوس د عاشورې روزه کومه روزه ده؟ نو عاشورا اصل کې د 10 د محرم الحرام ته ویل کېږي. د دې میاشتې د اسلامي کال اولنې میاشت د هغې 10 تاریخ چې کوم دی دې ته عاشورا ویل کېږي. د دې روزه به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نیوله. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راغلی، یهودیانو به د عاشورې روزې نیوله، یهودیانو به د عاشورې روزې نیوله. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را نقل کوي. هغه وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راغلی، یهودیانو به د دې روزې ډېر اهتمام کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو تاسو دا روزه ولې نیسئ، تاسو دا روزه ولې نیسئ؟ نو هغوی وایي چې دا روزه مونږ ځکه نیسو چې په دې ورځ باندې زمونږ پیغمبر یعنی موسی علیه السلام ته الله تعالی د فرعون نه نجات ورکړی و، الله تعالی د فرعون نه نجات ورکړی و. په دې ورځ باندې الله تعالی فرعون سره د خپل لښکر نه الله تعالی څو غرق کړی، تباه کړی و. د دې وجې نه مونږ د شکریا په طور باندې دا روزه نیسو، مونږ د شکریا په طور باندې دا روزه نیسو چې الله تعالی مونږ
د دغه ظالم نه خلاص کو الله تعالی تبا کو نو مونږ د الله تعالی شکر ادا کو چې په دې ورځ باندې مونږ الله تعالی د دغه لوی ظالم نصیب دنه الله تعالی مونږ خلاص کړیو. وی رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې مونږ خو ډیر زیات لایق یو د دې خبرې چې مونږ د چا اتباع وکړو د موسی علیه السلام اتباع وکړو. موسی علیه السلام سو کو اتباع کو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې تاسو د عاشورې کله روزنی سه نه یو روزه باندې سه دنه صرف د لسم د محرم روزه باندې سه بلکې د دې سره به یو روزه سیوا کوي. يهود یو روزه نیسي او تاسو د يهودو مخالفتو کې یو روزه سره سیوا ونیسي. په هر مقام رسول الله صلی الله علیه و وسلم د يهودو مخالفت کړي دي. يهودو مخالفت کړي دا چې کله موږ جنازې ته ودرېږو خلک بحث شروع کی الګه کا پیزار دی پخپوکړی نو دا پیزار وباسا پدې کې جنازه نه کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم پدې کې جنازه کړی دا پدې کې جنازه کول پکار دی الا په هغه صورت کې چې ستا په پیزار کې ګندګي ده. په پیزار کې پسې رسقاوال او ګندګي خدي ده. په یو مقام باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولر دی په پیزار کې پسې ګندګي خدي ده. جبرائیل علیه السلام را لید الله رسوله په دې پیزار کې ګندګي رسول الله صلی الله علیه وسلم پیزار وباسره. نو دا چې بغیر د پیزار نم کېږي خو کپرس کسو کې په پیزار کې کوي زې صفا ده پیزار د صفا دی یا په داسې دی کې چلته چکړې دی یا زیلون دی او خامخاتا په جمی کې یا په داسې موسم کې ته جنازه کې چې جوراب دې پخپو کړی یا دې د زیاده چلته خپې کې خودونه دي نو دا چې په پیزار کې هم بیا جنازه کېږي پیزار کې هم جنازه کېږي. نو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه موقع هم د يهود سره مخالفت کړي دي. نو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو به سره یو روزه سیوانی سي یعنی که تاسو لسم د محرم نیسه نو د دې سره یو مخ کې ونیسه نه هم وسره هم ونیسه او که نه هم نه نیسه نو لسم ونیسه یو لسم وسره ونیسه سو سره ونیسه یو لسم روزه وسره ونیسه د دې ډېر لوی ثواب دی. څومره ثواب دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک ته مسند احمد کې دا حدیث موجود دی. هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دا حدیث په مختلفو روایتو باندې دا حدیث موجود دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې تاسو د محرم الحرام روزي نیسئ تاسو د محرم الحرام روزي نیسئ د دې روزي دومره اجر ثواب دی چې الله تعالی په یو کال ګناهونه الله تعالی سره دا په الله تعالی معاف کوي د یو کال ګناهونه دا په الله تعالی معاف کوي. بهرحال د عاشورې روزه نیول پکار دی یعنی دا میاش چې کوم شروع شوی دا نو د دغه میاشتې لسمه او یو لسمه یا نهم او لسمه د دوه سره یو ځای کول پکار دی. لوی ثواب دی پکې. خو په دې میاشت کې اگر چې اسلامی تاریخ ډېر لوی واقعات برپا شوي دي مخکې ما اساسو ته د هغې مختصرا ذکر وکړو چې په دې میاشت کې د اولنی تاریخ باندې امیر المؤمنین خلیفه ثانی عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ سره دا شهید کړی شوی دی. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه څوک دی نو ځان ډېر یو لوی بحث دی خو مختصرا د ده په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی عمره ستا د ایمان دومره مضبوط او دومره کلک ایمان دی ستا دومره مضبوط او دومره کلک ایمان دی چې ستا د ایمان ته شیطان هم نشي ټینګېدلی. ته چې په کومه لاره باندې روانې شیطان هم ستا نه ډډه کوي شیطان هم ستا نه څنډه کوي ولې ستا د ایمان دومره مضبوط او دومره کلک ایمان دی. او دا هغه امیر المؤمنین دی چې د ده په وخت کې په 22-23 لاک مربع میل باندې په 22-23 لاک مربع میل باندې د مسلمانانو دا سری د مسلمانانو حکومت دی او په دغه کې د مسلمانانو اولنی قبله بیت المقدس چې دا په 16 هجری کې دا د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې سره دا فتح شوی دا او دا چې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه د دې میاشتې په اولنی تاریخ باندې سره دا شهید کړی شوی دی. او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو سه رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت هغه په کربلا کې چې کوم لوی واقع شوی د په حق کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سیدا شهید کړی شوی د نورو ډېر صحابه کرام شهید شوی دي. هغه واقع په خپل ځمانه ځان ډېر لوی واقع ده مختصرا ده چې په دغه واقع کې یو طرف ته یزید دی او بل طرف ته حسین رضی الله تعالی عنہ دی. د دې په منځ کې تنازع ده اختلاف دی او په دغه کې چې کوم جنگ شوی دی کم د دې په منځ کې کوم لړۍ شوی ده نو غیر چا پیره صحابه کرام هغه به دې کې شهیدان شوی دي لوی خلک په دې کې شهیدان شوی دي. دغه واقع د کربلا ویل کېږي. خو د دې نه علاوه په دې میاشت کې خلک بدعات کوي. بدعت څه ته ویل کېږي د خپل ځان نه جوړ کړی شوی سیز د خپل ځان نه جوړ کړی شوی یو خبر هغې ته د دین رنګ ورته ورکول هغې ته د دین او د اسلام د هغې جامه ورته وراغوستل چې دا د اسلام خبره ده
دا د دین خبره دې ته بدعت ویل کېږي، دا حرام دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله هم د ثواب کار کوو، کله هم یو کار کوو چې په دې باندې به الله تعالی اجر راکوي، نو دې خبرې طرف ته به ګورو چې آیا دا کار پیغمبر کړی دی که نه دی کړی، د پیغمبر صحابه کرامو کړی دی که نه دی کړی. چې دې خلکو کړی دی نو دا د ثواب کار دی، که دې خلکو نه دی کړی که ډېر د ثواب کار دی نو په دې باندې الله تعالی اجر نه ورکوي. د دقې بدعت په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چا چې داسې یو کار وکړو، چا چې داسې یو خبره په دین کې نه وي راویستله چې ما نه ده کړې، زما د طرف نه د هغې حکم نشته دی، زما صحابه کرامو نه ده کړې، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مردود خبره ده، دا خبره غورځولی شوې ده، دا پاتولی شوې خبره ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې داسې خبره به ما پسې وتړله چې ما یو عمل نه دی ویلی، ما یو عمل نه دی کړی، د هغې حکم مې نه دی کړی او په ما پسې دغه خبره وتړله، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دې سړي د خپل ځان دپاره به جهنم کې ځای په خپله تیار کو. دې وجې نه چې کله خبره کوو مستنده خبره به کوو، ټیک خبره به کوو، د پیغمبر په باره کې چې کله خبره کوې نو دا به داسې خبره نه کوي چې بس هره خبره په پیغمبر پسې ورله. ولې چې د دنیا په معامله کې چې کله مونږ خبره کوو نو پوره تحقیق ته رسو خبره، چې کله د دین په معامله کې خبره شي نو بیا مونږ خرافات او د ځان جوړ کړی شوې خبرې هم نشر کوو. نو دا ده چې په دې میاشت کې دا خلک د سوق دپاره دا میاشت مناوئ، د څه دپاره؟ د سوق دپاره. په دې میاشت کې چې کله مونږ ودونه کوو نو ودونه مونږ په دې میاشت کې نه کوو. فرض که مونږ نیټه کې ښودې ده چې اوس نیټه کې ښودې دی، څوک به وروسته نیټه ږدي، نو هلکه دا د حسنینو میاشت ده، دا د محرم میاشت ده، په دې کې به واده نه کوي. ولې به واده نه کوي؟ دا د غم میاشت ده. دا خبره اوس کوم ځای کې ده؟ د دې خبرې څه ثبوت شته دی؟ هېڅ ثبوت یې نشته دی. دا د خپل ځان نه جوړ کړی شوي خبر، دې ته ویل کېږي بدعت، دې ته ویل کېږي ښایسته کړی شوي خبره، ښایسته کړی شوي بدعت. ډېر خلک داسې دي چې ځان له واده کوي یا بچو له واده کوي یا بل چا له واده کوي، نو هلکه په دې میاشت کې به واده نه کوي. ورې ښه، نو دا پکې د ټول اولنی بدعت دی. د دې بدعت خاتمه پکار ده. زمونږ په دې پښتنو کې خاص کر ډېر رواج دی، ډېر رواج دی. په دې میاشت کې څه کوي؟ په دې میاشت کې ودونه نه کوي. دویم دا چې په دې میاشت کې خلک تورې کپړې ډېرې زیاتې اغوندي، خاص کر بیا شیعګان حضرات. دا د سوګ دپاره، دا د غم دپاره، دا د څه میاشت ده؟ دا د سوګ او د غم میاشت ده. نو دا د سوګ او د غم میاشت نه ده. هره میاشت الله تعالی د عبادت دپاره پیدا کړې ده، خوشحالۍ دپاره سره پیدا کړې ده. او بیا په دې میاشت کې خاص کر په لسم د محرم باندې شیعګان حضرات او بعضې د شیعګانو سره چې کم خلک مینه محبت کوونکي دي، په لسم د محرم باندې جلسې جلوسونه وباسي. ذوالجنا چې کم 2 وزرو والا کم ګوړه کم اس دی، د هغې په قیادت کې چې هغه د مخکې او دا بس دې پسې ورپسې چې په دې کې سره په دې کې ثواب دی. او بیا په دې کې ځان په زنجیرونو باندې وهل، ځان په سپېړو باندې وهل، بیا په دې کې تورې جامې اچول، په خپل مخونو باندې ګزارونه کول، ځان په زنجیرونو باندې وهل، په دې کې شربتونه تقسیمول چې هلکه په کربلا په میدان کې خلک د ډېرې تندې د وجې نه سودا شهیدان شوي وو. نو دا ټول هغه خرافات دي چې د دې هېڅ حقیقت نشته دی. موږ د پښتنو په معاشره کې داسې دونه ډېر وخت نه عام دي، خو په دې خبره ځان پوهې کړې چې هر هغه کار چې د ثواب کار دی، هر هغه کار چې ته ورته د دین کار وې، په دې کې به دې خبرې ته ګورې چې دا د پیغمبر عمل دی او که دا د پیغمبر عمل نه دی. او بعضې خلک پکې نور هم ډېر زیات خرافات کوي چې په هغې کې یو دقه مشهوره خبره ده چې لکه په دې ورځو کې په دې میاشت کې به ښایسته ښایسته خوراکونه به کور ته راوړي، ښایسته ښایسته خوراکونه به کور ته راوړي. نو دا ده چې دا لازمي خبر نه ده چې صرف په دې ورځ باندې دی راوړي. هر وخت ښایسته خوراک کولی شي، هر وخت ښایسته خوراک په خپله کولی شي، خپلو بچو راوړی شي. خو د دې دپاره څه خاص ورځ داسې نشته دی چې ته په دې ورځ باندې د ښایسته خوراکونو اهتمام وکړه او بیا وایي چې زما سره پیسې نشته دی، زه به قرض راوړم، زه به په قرضو باندې خپلو بچو له به ښایسته خوراکونه راوړم او خوراکونه به کوم. نو دا ټول هغه خبرې دي چې د دې هېڅ ثبوت نشته دی. ښایسته خوراک دی، حلال خوراک دی، جایز خوراک دی، په هر وخت کې کولی شي. الله تعالی په دې باندې څه ممانعت نه دی کېښودی. نو دا چې محرم الحرام د اسلامي کال اولنی میاشت ده، ډېر لوی فضیلت او ډېر لوی اهمیت احادیث مبارکو کې دې ذکر دی. یو څو احادیث، یو څو معروضات ما ستاسو مخې ته کېښودله. الله تعالی دې موږ ته د خپل دین صحیح علم را نصیب کړي. چې کله صحیح علم زمونږ نصیب شو نو بیا به دا بدعات او خرافات او د ځان نه جوړ کړی شوې خبرې خلک ویل که دا د مولیانو جوړ کړی شوی دین دی. نه، دا د پیغمبر دین دی، الله تعالی د طرف نه جوړ کړی شوی دین دی، د الله تعالی د طرف نه نازل کړی شوی دین دی. خو ځان په دې باندې پوهه که د دنیا په معامله کې چې چېرته یو ډاکټر له ورځي د 15 د 80 او د 80 ډاکټرانو نه تپوسونه وکړي او بیا چې کوم دی خپل مریض له څوک هغه بیا ډاکټر له بوځي. خو چې کله د دین په باره کې تپوس کې نو بس چا نه دی تپوس وکړو، که په نیټ باندې دې وکتل او که د چا درته څنګه فتوا درکړله تو یو مولي صاحب داسې وایي، بل داسې وایي، بل داسې وایي، په هر څه کې اختلاف موجود دی. خو دا خبر ده چې د دین
په معامله کې ځان پوره تحقیق ته رسول پکار دی، پوره په دې کې کوچ کول پکار دی، په دې کې پوره لټون کول پکار دی. سره چې داسې یو عمل مو کو چې هغه مونږ د ثواب په نیت باندې کوو، هغې باندې مونږ د الله تعالی نه د اجر مونږ نیت او ثواب لرو چې مونږ ته به الله تعالی په دې باندې اجر راکړي. خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه دی کړی په دقه عمل باندې چې دا د خپل ځان نه جوړ کړی دی، د پیغمبر د ثبوت نشته دی. الله تعالی به دې په دقه عمل باندې جهنم ته ور دی. الله تعالی دې مونږ ته په خپل دین باندې صحیح فهم پوهه را نصیب کړي او د هغې مطابق د ژوند تېرولو توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا